او اول مسله دا چې دا قرباني واجب ده او سنت ده. دا قرباني څه ده؟ واجب ده او سنت ده. نو قرباني واجب ده. بعض فقها وایي چې نه سنت ده، خو هغه عام سنت نه یادي بلکې سنت مؤکده یادي. څوک چې وایي قرباني واجب ده دا غي مضبوط دلیل داري چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لس کاله په مدینه منوره کې تیر کړی دی او په دې لسو کالو کې نبی علیه السلام چرته قرباني نه ده پرېښې، او چې کم کار نبی علیه السلام همیشه کړی وي او فریخ یې نه وي هغې ته واجب ویلی شي. دویم دلیل پې دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چا چې قرباني نه ده کړې سخته رټنه ورته کړې ده، سخته رټنه ورته کړې ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال عليه الصلاۃ والسلام. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د یو سړي طاقت شته چې قرباني وکړي او بیا هم قرباني ونه کړه، دی دې په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي د اختر، دی دې زموږ عیدګاه ته نه راځي، په ما پسې دې مونځ نه کوي. نو دومره سخت وعید، دومره سخت رټنه نبی علیه السلام په سنتو نه ده کړې بلکې بس یې کړې ده په واجب یې کړې ده. دې وجې نه اکثر فقهاو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دا دی چې قرباني څه ده؟ واجب ده. قرباني واجب ده. هم بعضې فقها وایي سنت ده، بعضې فقها څه وایي؟ سنت ده. د هغې دلیل دی هغې وایي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په خپل دور خلافت کې قرباني نه ورکړي، او عمر رضی الله تعالی په خپل دور خلافت کې څه نه ورکړي؟ قرباني نه ورکړي. نو که دا واجب وي نو بیا څنګه پرېښودله؟ خو دا دلیل لږ کمزوری دی. دا څه دی؟ ولې؟ ځکه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مؤمنانو بادشاه دی، امیر المؤمنین دی، خو غریب و قرباني کې واجب نه و ځکه یې نه ورکړي. د مسلمانانو بادشاه و خو دومره مال ورسره نه و چې قرباني پرې کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنه په سوونو میله باندې په ملکونو بادشاهت کوي خو دومره پیسې ورسره نشته چې څه پرې لازم شي؟ قرباني. د هغې دواړو په خپل د بادشاهۍ په ټایم کې د خلافت په ټایم کې دا قرباني چې نه وکړه په هغې باندې قرباني څه نه وه؟ واجب نه وه. دا پنکي باندې که دغه تش دی غالبا په هغه باندې قرباني واجب نه وه، واجب ځکه هغې قرباني نه وکړي. لهذا څوک چې وایي هغې قرباني نه وکړي نو دا قرباني واجب نه ده، دغه دلیل لږ څه دی؟ کمزور دی. په هغې باندې قرباني لازم نه وه ځکه نه وکړي. بهرحال قرباني څه ده؟ واجب ده. قرباني څه ده؟ واجب ده. بیا په چا باندې واجب ده قرباني او په چا باندې نه ده واجب؟ نو دا یو اهمه مسله ده. زیاتره خلک تپوس کوي یاره په ما باندې قرباني کېږي که نه کېږي، په ما قرباني لازم ده په لازم نه ده. دا تپوس خلک ډېر زیات کوي نن سبا. نو دا مسله یاد وساتئ چې کوم عاقل بالغ مسلمان دی، یو مسلمان دی عاقل هم دی او بالغ هم دی، نو په دې باندې قرباني څه ده؟ واجب ده. نصاب ورله څه شی دی؟ نو نصاب ورله د سرسایي چې کوم نصاب دی هغه د قربانۍ دپاره هم دی. د زکات نصاب نه ښه، ځکه چې زکات په نصاب کې حولاني حول شرط دی، کال تېرېدل. مثال په طور نن ما سره 1 لاک روپۍ رالي په ما زکات نشته، خو چې را روانه کال دا ورځ راله زما سره 1 لاک روپۍ په ما بیا څه دی؟ زکات دی. نو هغې کې کال تېرېدل په زکات کې کال تېرېدل شرط دی که نه؟ خو په سرسایه کې او په قربانۍ کې کال تېرېدل شرط نه دی. د لوی اختر په ورځ باندې ستا ملکیت ته 1 لاک روپۍ راله قرباني در باندې واجب شه څاروی ګوره، په کې کال تېرېدل څه نه دي؟ شرط نه دی. ښه نو نصاب څومره دی؟ غالبا چې نن سبا دغه تقریبا 1 لاک روپۍ کېږي اندازتاً 52 تولې سپین زر دی، 2.50 نیمې تولې سپین زر چې د چا سره وي، یا ورسره 2 نیمې تولې سره زر وي، یا ورسره نغدې پیسې چې ما درته وي چې څه کم لاک روپۍ یا 1 لاک روپۍ ورسره دي نغدې، او قرضه پې هم نشته دی. ښه دلته کې ستا سره 1 لاک روپۍ دي خو 1 لاک در باندې قرضه ده، بیا در باندې قرباني شته؟ بیا در باندې نشته دی. ځکه چې لومبی پکار دا چې ته څه ورکړې؟ قرضه ورکړې. قرباني وروستی خبره ده، قرضه ورکول لومبی دي. یا حاجت اصلیه نه ستا سره دومره سامان پروت دی چې د هغې قیمت 1 لاک روپو ته رسي، ستا د حاجت اصلیه نه. حاجت اصلیه څه ته وایي؟ نو دا خو اوږده مسله ده، خو زه درته په مختصرو الفاظو کې دا ووایم چې ستا سره داسې سامان موجود دی چې 1 کال کې ته استعمال نه کړې. په کور کې ستا لوښي پراته دي، لوښي، او په کال کې استعمال نه شو، دا د ضرورت نه څه دي؟ سیوا دي. ستا جوړې دي او دوس پکې یوه جوړه ده چې په کال کې تا وانه غوستله، نو دا د ضرورت نه څه ده؟ سیواګري ده. نو د ضرورت نه سیواګري سامان دی ستا. بیا به داسې خبره دا موبایل به ته وایي چې دا په ضرورت کې داخل دی که نه؟ موبایل په ضرورت کې داخل دی، خو په موبایل کې هم قسمونه دي. په 3 لاک روپۍ پکې هم موبایل شته دی، او په 20,000 موبایل شته دی. یو سړي په 3 لاک روپۍ موبایل اخیستی دی، دا خو زما په استعمال کې زه قرباني نه کوم، کوي به ولې به نه کوي؟ په 3 لاک موبایل اخیستی شي قرباني نشي کولی. دا ضرورت نه دی چې ته په 3 لاک موبایل اخلې، دا ضرورت نه دی. نو بیا به قرباني کوي. نو دغرنګې یا ستا د اوسانې نه سیواګری کور دی، یو د سړي خپل کور یې اوسېږي پکې که نه؟ یو د اوسانې نه ماسیوا کور دی، په کرایه دی ورکړی، یا خوشه پروت دی، یا دی پکې فقیر کېنولی دی، په خپله پکې نه اوسېږي، پیسې در سره نشته، خو چې ستا د اوسانې نه سیواګری کور دی بیا در باندې قرباني لازم ده، قرباني به کوي.
یا ستا دومره جایداد دی چې ستا د آمدنۍ نه ډېر دی نغدي پیسې سره نشته دی نغدي پیسې در سره خو ځمکې دي دومره دي چې ستا 10 منه دانې لګي او هغه کوي 60 منه یا هغه 30 منه یا 40 منه کوي مثال پته ورکنه ستا د ګزران نه ډېرې زیاتې دي بیا در باندې څه لازم ده قرباني در باندې څه ده لازم ده قرباني به بیا کوي نو په هر هغه انسان باندې قرباني واجب ده چې 250 نیمې تولې سپین زر ورسره دي 1 نیمې تولې سره زر ورسره دي یا ورسره 1 لاک روپۍ دي نغدي یا ورسره د ضرورت نه دومره سیواګر سامان دی چې هغه را یو ځای کړی شو قیمت یې ولګولی شي 1 لاک روپو ته رسي په دې انسان باندې څه واجب ده بیا قرباني پې څه ده واجب ده په دغه انسان باندې دی به قرباني کوي بله مسله پکې دا راځي چې اکثر اوقاتو کې پلار او زامن ګډ پاتې کېږي شریک کور چې ورته ویلی شي شریک کور کې پاتې کېږي پلار هم شته او زامن هم شته نو آیا د کور د سربراه د مشر قرباني د ټولو د طرف نه کافي شوه که نه هر تن به ځان ځان له قرباني کوي د دې مسله باندې لږ ځان پوه وکړئ ښه دې باندې ځان پوه وکړئ مسله دا ده پلار هم ژوندی دی او زامن ورسره شریک پاتې کېږي نو د دې 2 صورته دي یو صورت دا دی چې زامن ګټه وټه کوي پیسې ګټي خو ټولې پیسې راوړي او پلار له ورکوي چا له ورکوي زامن په جیب کې ځان ته 1 روپۍ هم نه پرېږدي ټولې پیسې راوړي چا له ورکوي پلار له ورکوي په دې صورت کې بیا په پلار قرباني شته دی او په زامنو قرباني خو دا هغه صورت دی چې تو تمام زامن پیسې راوړي پلار له ورکوي ځان ته هېڅ شی نه پرېږدي د خپلو پیسو مالک څوک ګرځوي پلار ګرځوي بیا په پلار قرباني شته او په زامنو نشته دی دویم صورت دا دی چې پلار له هم پیسې ورکوي خو ځان سره په جیب کې هم ساتي ځان سره په جیب کې هم داسې نن سبا څوک نشته چې خپل پیسې 1 روپۍ په جیب کې نه ساتي ټولې پلار له ورکوي هر تن ځان له په جیب کې پیسې ایښي ټیک داسې ده که داسې نه ده پلار له هم په جیب کې ځان سره پیسې ساتي نو که په جیب کې د ده سره 1 لاک روپۍ وي یا په بینک کې یا په جیب کې یا یې چاله ورکړي دي په قرضو باندې خو د ده په ملکیت کې څو روپۍ شته 1 لاک روپۍ شته بیا به پلار هم قرباني کوي دا زوی به ځان له هم څه کوي قرباني کوي د پلار په قرباني بیا زوی نه خلاصېږي زوی به ځان له قرباني کوي پلار به دا خو یو مسله شو په دې پوه شو که نه بل صورت دا دی پلار نشته دی خو ورونه شریک پاتې کېږي او پیسې مشر ورور ته راغونډوي نو آیا دا مشر ورور چې قرباني وکړي د ټولو ورونو د طرف نه کافي شوه نه د ټولو ورونو د طرف نه کافي کېږي یا خو به داسې وکړي که نه دې بیا 2 صورت دي چې کو دوی پیسې راغونډوي د مشر ورور له پیسې ورکوي او ځان ته څه شی نه پرېږدي نو که د دې مشر ورور په ملکیت کې دومره پیسې وي چې د هر ورور په نصاب کې 1 لاک روپۍ راتلي مثال په طور 4 ورونه دي او 3 ورونه پیسې ګټي او د 4 له ورکوي 4 پکې مشر دی که نه نو که د دې مشر ورور سره چې په شریکه پیسې 4 لاک روپۍ وي خو 4 واړه به څه کوي 4 واړه به قرباني کوي ځکه چې د هر ورور په ملکیت کې 100 روپۍ راځي لاک روپۍ نو 4 واړه به څه کوي قرباني کوي خو که چېرته رونه 4 شریک پاتې کېږي او کور کې پیسې ټولې 100 پرتې دي 2 لاکه 100 پرتې دي 2 لاکه اوس چې په 4 دا تقسیم کړو 50,000 روپۍ راځي که نه نو بیا په یو تن قرباني نشته بیا په یو تن څه نشته قرباني نشته ها بهتر صورت دا دی چې دا 3 ورونه دي 4 ورور ته ووایي مونږ ته د خپلو پیسو مالک جوړ کړي لهذا ته پې ځان له قرباني وکړه ته پې ځان له څه وکړه نو چې هغه قرباني کوي د ټولو د طرفه به کوي د ځان د طرفه به کوي د ځان د طرفه به کوي صحیح شو مونږ مسله دا ده وایي دا یو قرباني په لکه زمونږ د طرفه واچوه ورکړه قرباني د چا زمونږ د کور د طرفه ده نو د کور د طرفه قرباني نه ښه کو د چا سره دیدل کې ته په کور کې 10 تنه پاتې کېږي او حصه دی واچوه دا زمونږ د 10 والو شریک وایي شو د ټولو قرباني دي خرابه کړه اسی دې پکې څوک کړي 10 پکې په خپله شوی و دي په یو شپږ دې پکې نور نیولي دي د ټولو قرباني دي حصه به پکې یو تنه اچوي کو پلار اچوي کو ورور اچوي حصه به متعین وي ها خوره غوښه بیا ټوله غوښه بیا ټول خوړی شي په دې مسله باندې پوه شوی که پوه نه شوی نو دغه د مشترک خاندان د قربانۍ طریقه ده چې بلې ها ښځه ده ښځه د ښځې په ملکیت کې 1 نیمې تولې سره زر دي د ښځې سره څومره کاله دی 1 نیمې تولې یا د 1 نیمې تولې کم دی 6 دی 5 دی خو دلته سره نغدي پیسې هم شته څو سره شته نو دا ښځه به قرباني کوي دا ښځه به قرباني کوي هغه لا بیا برابره خبره ده خو خاوند یې د دې طرفه کوي خدای کوي پیسې د خاوند ورکړي ښځه خو پیسې نشي ګټلی هغې سره تش مهر دی که نه نو که خاوند یې د دې طرفه کوي خو احسان پرې کوي که خاوند یې نه کوي نو خاوند پرې ګناهګار نه دی قرباني د چا ذمهواري ده د ښځې ذمهواري ده دغرانګې ښځه د خاوند د طرفه هم قرباني کولی شي چې زه ستا باندې قرباني واجب د پیسې به یې زه ورکړم ټیک ده نو به هر حال دا صورت دی د قربانۍ چې په خپل منځ کې قرباني کوئ شریک طور باندې باقي یو سړي باندې قرضه ده دلته کې 1 لاک روپۍ او د ده سره 1 لاک روپۍ نغدي هم شته دی نو بهتره دا ده که نه چې دی دا 1 لاک روپۍ قرض هم دی ورکړي هغې به د ده نه څه کېږي تپوس کېږي ها یو سړی د ویزې قربانۍ دپاره پیسې قرضونه قرباني پرې کوم جایز ده که جایز نه ده جایز ده پیسې د قرض کې اوسې پرې وکړي خو چې په ځان یقین چې بیا ګوره زه هغه تنګو منه پیسې ولې په ټایم ورکولی شم دا نه چې قرض پیسې به واخلم زه به غوښې وخورم ګرځي دې راپسې بیا نو بیا دې راپسې ګرځي د دغې نه بهتره ده چې دا قرباني ورسره ونه کړې ځکه چې ځان ښه ګناهګاری دی بیا ځان څه کوي ښه ګناهګاری بهرحال دا خو د قرباني متعلق مسله شو قرباني په چا واجب ده